قرآن کې الله تبارک وتعالی دا یو شی په باره کې تذکره کوي چې الله وی دا کار دنیا کې کول زما عذاب ته دعوت ورکول دي. یاد ساته محترمو، په دنیا کې سلور سیزونه داسې دي چې هغه کارونه کول د الله عذاب له دعوت ورکول دي او د الله په نسبت باندې ځان پرې باسل او یو انسان چې وغورځېږي نو دا سلور کارونه کوي. په هغې کې د ټولو نه مخکې چې د الله عذاب له دعوت ورکوي او انسان پې ذلیله کېږي دنیا کې، د ټولو نه مخکې د لور خور جهیز اغوستل. یو انسان دی وایي بهی خپل رور له واده کوم، خپل زوی له واده کوم، خو د داسې ښځې سره کوم چې هغه به جهیز راکوي مقابله کې. لکه پخوا دا دغه و چې ښځې به خرڅېدې، نو اوس خرڅېږي نه، لیکن مقابله کې جهیز دومره غواړي چې اکثر خویندې، اکثر زنانه داسي چې د جهیز د نه ورکولو نه نکاح کېږي نه او داسې ناستي د ما محترم. نو الله وی د لور خور نه جهیز اغوستل دې د وجې نه که موږ تاسو وګورو په عرف کې انسان که لور پیدا شي نو خوشحالیږي دومره نه، چې زوی پیدا شي دی پې بیا ډزم کوي، دی پې بیا د یو په ځای دوه دیګونه هم پخوي، دی پې بیا څاروي هم راپرځوي، ولې جي نر پیدا شو مونږ کره، خو پته نشته چې همدغه نر به ستا په سر باندې متیازې کوي. تا ته دا پته شته؟ او چې کله لور پیدا شوه نو د هغې څه کې د مور پلار څه کې چې کوم اسپتال کې پیدا شي هغې ورله تسلي ورکوي، وی خیر د خفه نه شي جینۍ شوې ده. او دا خبره چې څوک کوي زما قسم د لعنت دی د ځمکې او اسمانونو په هغې باندې چې یو زنانه ذات دایڼه ډاکټره جینۍ پیدا شي او تاله تسلي درکوي چې خفه کېږه مه جینۍ پیدا شوې ده، پخپله یو زنانه ذات دی. یا رسول سلام علیکہ یا